أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن سبيل وكانوا مستبصرين. د سورة عنکبوت په دغه آیات کې الله تعالی د قوم عاد او قوم ثمود خبره کوي، لکه څنګه چې په تر آیاتو کې د قوم شعیب خبره وکم. نو که کم سړی او کم قوم د الله قانونو پالو کوي نه، د الله قانون مني نه، بلکې د منلو پر ځای د الله قانون متي، بلکې د الله قانون پالو کولو پر ځای دوی د الله قانون متوي. او سلکمو کارو الله منې کړی دای هغه کارونه کوي، په هغو شرماجي نه، هغه عملونه ودته شایسته سوي او دای د دنیا په باره کښې او دای په دا باره کښې ځان ډېر هوښیار او روشن خیاله او ډېر د لوی عقل خاوند ځان بولي او ډېر هوښیاري بولي. نو الله تعالی د قوم شعیب خبر خو تاسې واورېده چې کله دوی د الله قانون نه منلو متولو نو ما هلاک. دغه نمونه که تاسې د قوم عاد او د قوم ثمود پر مزدکانو ورسئ چې نن سبا هم موجود دي، نو دوی به هم هغه کارونه کول چې هغه به زما د قانون خلاف. او چې کله ته د الله د قانون خلاف کار کوي او تا ته دا شیطان شایسته کړی وي او الله چې له چی شي منې کړی نه، او الله د چی حکم کړی وي هغه پر ځای راوړي نه، او الله د کم شي د کولو اډر کړی وي هغه اډر پالو کوي نه، نو دغه خلکو ته الله تعالی بیا په دنیا او په آخرت کې سزا ورکوي. نو دغه نمونه قوم عاد او قوم ثمود او کنن هم څوک د الله قانون مني نه، د الله قانون پالو کوي نه، د الله پر قانون ژوند تروي نه، نو دغه خلکو په باره کې الله تعالی وایي چې د دغه خلکو په باره کې الله تعالی د هلاکت فیصله کړې ده او دغه خلک به ناکامه او نامراده وي، او نو دغه خلک الله تعالی زه به یې تباه کوم. وما علینا الا البلاغ المبین.